یو بزرگ زما محترمو د خپل مرید کور ته لاړې چې کور ته لاړې نو هغه مرید خپل بچی ورله راوړو بزرگ دی چوف به پیو کی بزرگ دی خبرې اترې د علماو سره ناسته کې کمال د بزرگانو سره ناسته کې کمال دا زما محترمو دا خلک چې گمراه شو علماو سره ناسته پرېښوسته الله والاو سره ناسته پرېښوسته دینی محافلو ته تللې پرېښوسته ځکه پریشانه شو ځکه د قرآن مجید تلاوت هم پرېښوسته د موبایل استعمال دا سترګې هم پکې بقې وردن کړي ها الله پاک به بیا زندګۍ نه تنګوي که نه به تنګوي تا چې دا کمې پیسې ګټلې دي په دې به سودمن کېږي نه خوشحالېږي به نه حرامو سره چې کمې پیسې ګټلې شوي حرام مال په حرام مال سره کم کور آبادېږي نه په حرامو پیسو باندې څوک په خپلو بچو باندې سودمن کېږي نه په حرامو پیسو باندې زما محترم استاد د ژوند نه به خوند مزه ختمېږي دا یاد ساته دا د الله قانون دی د الله نو چې کله هغه بزرگ هغه ماشوم ته وکته نو د بزرگ سره مټۍ و مټۍ نو ماشومانو مټۍ خوښوي که نه خوښه وایه خوږ شیزې خوښي که نه څومره غریب لیواله او سرګردانه دی خوږو شیزونو پسې دا ماشومان منډې وایي که نه وایي څومره یې خوښ وي نو زما محترمو دا بزرگ دی ماشوم ته وایي واله بچیا دا مټۍ واخله هغه ماشوم ناخسته دا ورته بیا وایي بچیا واخله لیکن د دې سره سره دا خوږ شیزې خوښ دی لیکن ناخلي وجه څه ده څوک خفه کېږي او که ناراضه کېږي او که خوشحالېږي څوک پلار یا مور ماشوم پلار ته ګوري یا مور ته ګوري پلار ورته سترګې دغه کړي پیسې ماله ها خیال مو کړی که نه اکثر پلار بچي باندې سترګې ماله ها کور کې مو ته وایي خلکو نه پیسې مه غواړه خلکو نه شیزونه ماله وایي که نه وایي نو دا بزرګ دی ماشوم ته مټۍ نیغه نیغه کوي ماشوم یې نالي ماشوم پلار ته وکته پلار ورته وایي واله بچیه واله چې کله ورته پلار ویلې واله هغې نه بعد یې واخسته چې کله هغه بزرګ دا منظر وکتو ښې وژړل ویې جړل نو دلته دا کوربه وایي دا مرید وایي که حضرت تاسو زما د دې بچي په دې شیطانت باندې خفه شوي چې تاسو ورله دا خواږه ورکول او دې درنه ناخستل نو په دې تاسو مه خفه کېږئ دا ماشوم دی خیر دی که نه او نه په دې نه یم خفه زه په دې باندې غمجن شوم دا جړه ماله په دې راغله چې څنګه دې ماشوم دا خواږه شیزونه اخستلو کې پلار ته وکته چې پلار مې راضي کېږي او که ناراضه کېږي خو چې پلار اجازت میلاو شو هغې نه بعد دې ماشوم مټۍ واخسته وایي کاش چې موږ خوشحالي راغه غم راغو کم کار کوو چې موږ چاته وګورو الله ته وګورو زما الله خوشحالېږي که خفه کېږي زما الله ما ته اجازت کړی که نه دی کړی ما ته د الله د طرف نه د زنا اجازت شوی وایه د زنا اجازت شوی ناب تول کې د کمې اجازت شوی غلط قتل غلط اورېدلو اجازت شوی دین الله موږ منع کړي یو او موږ یې کوو موږ الله خفه کېدل او د الله خوشحالېدل په هغې باندې زموږ هېڅ پروا نشته نو موږ او تاسو خو د دې تنګدستۍ شکار یو که نه یو د تنګدستۍ شکار یو که نه یو هر کور کې وا غمونه دي پریشانۍ دي نشته دا لفظ په هر کور کې زما محترمو که مالدار دی هغې په زړه کې هم دا یره پرته ده غریب نشمه دا شیز را سره کم نشي پیسې کمې نشي زما محترمو نو دا یره دا په دې زړونو کې الله پیدا کوي الله پیدا کوي نو دا خو وړو کې نقصان دی د دنیا دا وړه خبره ده چې د دنیا تندستی در باندې الله راوستي د قیامت په ورځ به الله پاک فرمایي ونحشره یوم القیامت اعمی د قیامت په ورځ به د دې انسان حشر داسې حکم دړندو په سب کې به دې راپاسوم دړند په سترګو باندې به دې ړوند راپاسوم دا به وایي قال رب لم حشرتني اعمی یا الله تا خو زړون را پاسوم دړندو سره دې راله حشر وکړو وقد كنت بصیرا په دنیا کې خو زما غټې سترګې وي ما خو په دنیا کې قتل کول دا اوس دې ولې ړوند را پاسولما الله پاک ورته فرمایي کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها زما آیاتونه تاسو ته راغلیو او تاسو هغه هیر کړیو وکذلک اليوم تنسى نن ورځ ما تاسو هیر کړی که هر ځای ته ځئ که هر ځای کې تاسو باندې څومره سخت او تکلیف وي هیڅ پروا په تاسو باندې زما نشته تاسو په دنیا کې زما آیاتونو باندې هیڅ پروا نه ساتله
نن اما محترم درخواست کوم الله موقع را کړی دا سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم